على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عضين. سورة حجر هغه شروع په هغې کې آخرنی بابو چې 15 واقعات ذکر کېدل. 2 واقعات د مخکینی امتونو، 3 او 4 د دې قوم د لوط، قوم د شعیب او قوم د صالح علیه السلام دغه 3 قومونه او د دې 2 تذکرې د وسنو کوله، یو مقتصمین او دویم مستهزئین. اللہ پاک فرمائی کما انزلنا علی المقتصمین، لکه څنګه چې موږ عذاب نازل کړو باغ تقسیم کو انکو باندې، یا دویم معنی مراد دا باغ قسم کو انکو باندې. مفسرین گنی معنی کئی دلتا، یا د دین مراد هغه د جاغت تقسیم کون کی دی، قسم کون کی دی. لگا قرآن کے سورہ اعراف کے اللہ جل شانہ ذکر گئی چې دې خلکو تذکره کوله چې دوی ته به د الله جل شانه رحمت او دا نرسی. فاطمه سپاره کې الله جل شانه فرمایي اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله نو یو باغی کی داری چوائی دا ملائک دی کافرانو تا چې دا ها کسان ول چې تاسو به قسمونه خوړل چې نه برسید دوی ته د الله پاک سره رحمتو، نو دوی ته وویل شول ادخلوا الجنه، داخل شئ جنت تا، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، چې نه به دوی یروي او نه به دوی باندې خفګان وي. نو دغه شان کې دویم آیت کې الله ذکر کوي په سورۃ ابراہیم کې هغه تذکرہ چې دوی قسمونه خوړل او قسمونه یې کول. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یاره ورکه خلقو ته د داسې ورځې نه چې رابشي دوی ته عذاب، نو وی به دي ظالمانو ای ربه زمونږه مهلت راکړې موږ لره الی اجل قریب، تر نیټې نږدې پورې. نجیب دعوتک ونتبع الرسل، چې دعوت او توحید ومنو او تابعداري وکړو د رسولانو. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، نو ورکړي تاسو قسمونه د دې نه مخکې چې نشته تاسو لره هېڅ بنایي، تاسو قسمونه خوړل چې څه بنایي او څه زوال نشته، نو نن ولې دا چل کوئ؟ تاسو په دې خبره څه کول؟ قسمونه او دا خوړل. لکه سورہ نحل کې هم 38 نمبر آیت کې دا خبره ذکر کوي د دوی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ،
تاسو بوزه کزوري بوزه او تاسو باندې ول کوټه زه ستاره چل قسمونه کړو دوی په الله تعالی باندې باغ قسمونه لا يبعث الله من يموت دوی د دینه قسمونه کول چې بس د مرګ دوباره ژوند نشتا او بس دنیا ژوند دی چې کله ختم شي مرګ راغی بس بیا به ختم شو بیا به هیڅ نه نو دلته دغه د اشاره کوي چې دوی بس الله مرګ راولي رسته داغې نه بیا مرګ نشتا نه دوباره ژوند دا حق او سچ دی خو دوی اصل د قیامت او د مرګ نه منکرو دا دریم نمبر قسمه قسمو دغه شانتی سوره نمل کې دلسمه سپاره کې هم دا خبره راځي هغه نه کسان چې صالح علیه السلام تیویل او ته د خپل میشن دا پریدا کته نه پریدي ستاره پاره به د قتل او د دې منسوبه جوړو کو او ختم بکو وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون چې په خار کې هغه نه بدمعشان ول او هغوی فساد کو بلکې اصلاح نه کولا او دوی قسمونه وکړل په الله تعالی باندې چې د شپې په حملو کو د رب کورنۍ باندې او بیا موږ سار وایو چې موږ پته نشته دا چا قتل کړل دا ولی نو الله پاک په دې څلور آیاتونو کې دې خبرې ته اشاره شوه چې څنګه به په هغه مخکینو خلکو عذابونه راوستي او قسمونه او دای کول نو په تاسو باندې عذاب دار راوستي شمه نو تاسو چرته دا ونه وای چې په موږ باندې برانه شي الله وای دا خلک مم هلاک کړي نو تاسو به مسکم هلاک کوي دا خو یو معنی شو د قسم یا علی المقتسمین تقسیم ول د قران نو دا بچا کول دا به يهود او نصاراو کول بعضی سبې د قران منله او بعض به نه منله چې کوم به د تورات او د انجیل سره موافق واغه به منله چې کوم به د تورات او د انجیل سره برابر نه و دا غینه به انکار کو لکه سوره بقره کې راځي افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض د بعض حصے به انکار کو او بعض حصے به منله یا تقسیم ول چې خلق به تقسیم کړل د پیغمبر خلاف څوک به په یو لار کې کینو څوک به په بل لار کې کینو او هر چاته به تبه د دې رد کې چې دا سړی شاعر دی بل ډلې ته به تبه تاسو بدارت کو چې دا سړی مجنون دی چاته به دا لیونه دی بس به تاسو به دا خبرې کوی زیب زیب ډلې موجود کړي یا د تقسیم معنی دا یا دریم معنی دا چې دوی به د قران سورتونه تقسیمول چا به وی الګ زما د غواګان او دا ډېری خوخي مال د سوره بقره راکې چې زه د بقره رد کوم چا به وی الګ مال سوره نساء راکې زما د خز ډېری خوخي دي زما د خل درد کوم چا به الګ مال د مائده سورت راکې زګه مائده درستخان دوی او د خېډ سره به ډېر محبت وی مال دا راکې چا به مال عنکبوت راکا عنکبوت په لګي کې جولاګي تا د دې دغه بکوما یې په دې طریقه باندې تقسیم کړو یې سلورم نمبر تقسیم سو د مکی والا چاغش پارس کسان ولدی مشر ولید بن مغیره او د مکی دولس لارې په هر لار کې به کسان کې نول او ودا د حج په موسم په موقع باندې وی تاسو وایي چې دا سړی ساحر دی دا جادوګر دی دا لیونی دی دا مجنون دی بس د دې خبرې تذکره کوي او چې سړی براغه هغه د ټول نه پاغټه اهمه دروازه ناسو ویاله که دا خلک سو وی بالکل دا صحیح وي د دوی سره زما اتفاق دی دا خبره د دوی صحیح ده او یا پنځم چې د لارو تقسیم به کړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مبارکه او داغه تهذیب داغه کم طریقه کم کردارو یو واقعا داغه نه بدی باندې مثال لکه زید رضی الله تعالی عنہ زید ابن حارثه چې دا غلامو چې د امور پلار نه پړ کړو او بیاي په خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې خرج کړو هغه نبی علیہ السلام لور کړو چې کله مور بلار دا خبر شو لاغه راغله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی دا غو زمونږ بچی دی
چې کله هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سیرت صورت مطالعه کړل بلکې هغه خپل غلامی قبول کړ په آزادۍ باندې ماته دا غلامی قبول د په آزادۍ باندې ځکه چې د پیغمبر سره ناسته پاسته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سوکړل هغه نزدېکت راغلو او سوره احزاب کې بیا تفصیلا واقعا راشي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه زوی ګرځول او چې هغه د موږ متبنا وایو بیا تفصیلا واقعا سوره احزاب کې به ان شاء الله راځي د دې وجنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه یو سړی چا هغه دمګرو ویراشه زمنګ دی کلی دا دلته یو سړی د نبوت داوا کوي دا مجنون دی او د دم کا چې هغه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر اخلاق مبارکه هغه ورته راشه ما دم واچو هغه به دم واچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وسکیر زبتا باندې دم واچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو صورت هغه ول وستو هغه عرب ول هغه پویدل چې کله هغه واوریدو بس پوه شو ویالکا دا سړی چې دا صحیح دی دا خبره غلط نه دی پوری ایمان راوړو او ایمان قبول کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ایمان واغست کما انزلنا علی المغتصمین لکه څنګه چې موږ عذاب نازل کړو باغ تقسیم کوونکو باندې یا تقسیم د قران یا تقسیم د لارو یا تقسیم د پیغمبر په مخالفت کې نو دا غني وجه دا مفسرین هغه ذکر کړی دي الذين جعلوا القرآن عظیم ها کسان چې ګرځولي قرآن لرا ټوټي 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 فوربک لنسألنهم اجمعین نو قسم دی پربستا خامخا تبوس بو کو د دې ټولنا الله د دین څه مراد ده مفسرین ذکر کوي یا د دین مراد کلمت طیبه د لا اله الا الله دا الله به تپوس کوي د دې مبارکي کلمه دی ویلو په اخلاص سره دی ویلو کبریا باندې ژوند دلان دي تیر کړه او کنه باغی وي په څنګه طریقه د خپل عمل تیر کړه د ایمان تپوس د عمل تپوس د نیت تپوس دا الله جل شانه کوي لکه سوره اعراف آیت نمبر اتم شپږم نمبر آیت او اتم سپاره کې الله پاک فرمایي چې دا تپوس پکېږي د انبیاونا او د قومونو د هغه انبیاونا چې تاسو ته خدا انبیا درغلیو فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين نخامخا تپوس بکو موږ د هغه کسانو یعنی د امتیانو ارسل اليهم چې لېږلې شوي هغوی ته رسولان او خامخا تپوس بکو موږ د دې لېږلې شویونه یعنی تبلیغ والنا یعنی چې کم انبیا لېږلې شوي د هغوی نه به څه کېږي تپوس به کېږي یا دې نه مراد دغه خلک دی یا دویم د دین مراد چې تپوس بکیږي لکه سوره صافات آیت نمبر 24 دویشتمه سپاره کې چې درشتمه کله چې د جهنميان راوستل شي او دغلته کې په جهنم باندې ودرول شي الله پاک ورته وقفوهم انهم مسئولون او د دوی نه به تپوسونه کولی شي الله ودرو وقفوهم انهم مسئولون او ودرو له بشدوی یقینا د دوی نه به تپوس کېدلی شي ما لکم لا تناصرون سوج و تاس لرا چې د یو بل نه مدد نشو حاصل ولی یا دې مراد دغه دی چې دغه لګي به ودرول شي او د دوی نه به تپوس کولی شي یا د دین مراد دا دی چې الله جل شانه نعمتونه او دا درکړي لکه سوره غاشیه کې اخرنی آیاتونو کې ثم ان علینا حسابهم چې الله جون نعمت درکړه خود دې تپوس پکېږي
یا سورہ تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الله به د هر شي تپوس کوي نعمتونه او دای درکړي د هغې تپوسونه او دا به کېږي. په دوو آیاتونو کې راځي سورہ قصص آیت نمبر 78 کې راځي چې الله جل شانه به تپوس کوي، یعنی تپوس به نشي کېدی د مجرمانو نه د مجرمانو د ګناهونو په باره کې. او بل ځای کې سورہ رحمان کې هم الله پاک وایي چې د دوی نه به تپوس نشي کولی د دې ګناهونو په باره کې. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، تپوس به نکېږي د ګناهونو د دوی د مجرمانو نه. او دغه شان د سورہ رحمان کې هم دا خبر ذکر کوي په آیت نمبر 39 کې چې د انس او د جن به د دوی د ګناهونو په باره کې تپوس نه کېږي. او ګڼ نور آیاتونو کې راغلي تپوس به کېږي، په احادیثو کې راغلي تپوس به کېږي. آیا نو د دې څه وجه ده؟ مفسرین د دې ګڼ جوابونه کوي. یو جواب دا دی د یو کار په باره کې تپوس دا کار دې کړی دی ولې دې نه دی کړی، د دې په باره کې الله تپوس نه کوي. دویم نمبر دا خبره ده چې کله یو کار په باره کې تپوس کوي ولې دې کړی دی یا دې ولې نه دی کړی. مثلا مونځ دې ولې نه دی کړی، روژه دې ولې نه دی کړی، حج دې نه دی ادا کړی، د دې تپوس به کوي. او دریم یا چې کله سړی سوال کوي د معلوماتو دپاره کوي، یو څیز معلومات حاصلوي د معلوماتو دپاره سوال کوي، او یو د زجر د زورۍ دپاره سوال کوي. نو معلوماتو خو الله ته ضرورت نشته ځکه الله پاک په هر څه باندې عالم دی. نو دلته چې سوال دی دا د زورۍ دی. او څلورم نمبر قول د عبدالله ابن عباس دی چې هلکه وایي 50,000 کاله ورځ ده، نو په دې کې به هر یو کال ابتدایي چې کله یو سړی مجرم ثابت شي وروسته د هغه نه بیا تپوس هغه نه کېږي. او پنځم قول پکې دا دی چې د یو بل په باره کې به تپوس د سړي نه نه کېږي بلکې د هر انسان نه به د هغه د خپل عمل تپوس کېږي. د دې وجې نه او حدیث کې راځي ابن کثیر رحم الله یو روایت راوړی دی، هغې کې دا خبره ذکر کړې ده وایي قیامت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه تپوس وکړو وی د الله رسوله وی د دې نعمتونو د دې خو به تپوس کېږي که نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته آو وی د دې په باره کې به هم تپوس کېږي دا کومه سلایي چې او ماشومانو نه دا کومه رانجه په سترګو کې لګولی کېږي وی د دې به هم الله پاک تپوس کوي. دا نور خبره خو ډېرې غټې دي چې دا رانجه راواخلي او د ماشوم په سترګو کې لګوي، د دې به هم څه کېږي حساب او کتاب کېږي. اللهم ربنا آتنا